شکر وباسه چې پاکستان کرکټ ټیم کې پښتانه موجود دي، ګنې ستا ټیم د پښتنو نه بغیر د 2 روپو هم نه دی. اجازه احمد کم چې سابقه کرکټر دی پاکستان کرکټ ټیم پنجابي، هغه لګیا دی د پښتنو باره کې ډیر زیات فضول خبرې کړې دي په یو لایو شو کې. ټول ټیم پښتنو نیولې ده، کته د هر ځینې ټیم په پاکستان کې جوړه نو پښتانه په کې 80% موجود دي او دوی پریشر نشي هندل کولای. دا صرف روټي خوري او لاړ شي مونږ ته واپس کور ته راشي، کور پورې محدود دي او دا ډیر موستلی چې کوم دی ان ایجوکیټډ دي. د دې خبرې مطلب د دې دا دی چې دا پښتانه چې کوم دی دا سوشل نه دي، پریشر نشي هندل کولای، د موقع مناسبت نه دي خبر چې په دې موقع کې مال څه کول پکار دي. مطلب پاکستان چې کوم دا 2 میچونه بیللی دي، نو دې مطلب په الزام په پښتنو باندې لګي چې پښتنو دا میچونه بیللی دي. ستا په ټیم کې کدا پښتانه نه وي کنه، د 2 روپو ټیم دی هم نه، د 2 روپو بیا ورته دغه شان ته کېنه. ته مال په اعظم خان باندې میچونه ګټي، ته مال په شاداب خان باندې میچونه ګټي، ته مال په سیمایو او په حارث روب باندې میچونه ګټي. پاکستان د ټیم نه د پښتانه وباسه کنه، نو 2 روپو ټیم دی هم نه دی. خیر بهرحال دا یو د خپل وخت کرکټر تیر شوی دی، ماته خو پته هم نشته چې کوم وخت کې به د گیم کړی او نه زه د کیریئر نه خبره ما، خو البته د هیستوري مطابق د ښه گیم کړی پاکستان د لپاره ښه کرکټر وو. بهرحال خو خبره دا ده چې مطلب خله ولګه په واک کې خوځي چې ټیم در لچا روان کړي، ټیم در لچا مخ په وړاندې روان کړي دي او ته په چا پسې لګیای. خیر په سوشل میډیا باندې او په الکترونیک میډیا باندې ښه کافي د دې سړي عزت وشو او هغه ته ویل چې را تعالی داسې نو ویل پکارته او سابقه کرکټر یې خو ویل کوالیفاید کسي، ته خو ایجوکیټډ یې کنه، نو بیا ته ایجوکیټډ کس را لګي دغه شان ته کې اکوړ خبرې کې دغه شان فضول خبرې کې، نو دا ستاسو خلګي نو ښه کافي عزت ورته ملاو شوی دی، ښه کافي خبرې ورته خلکو کړې دي. بهرحال ستاسو د حواله سره سره دا چې پاکستان کرکټ ټیم کې د پښتنو کم کنټریبیوشن دی او پښتنو پاکستان کرکټ ټیم د لپاره څه کړی، اگر تاسو کمنټ کې شامل کړئ ان شاء الله ملاوي ویډیو کې درغه د مال راکې اجازه. الله پامان.